چې کوم دی حضرت جبريل علیه السلام راغی او یو همسا ورسره و هغې ځمکې ته ووهله هغه ځای چې کوم دی چینه ښکاره شوه جبريل علیه السلام اودس وکړو بیا چې کوم دی لاړې 2 رکعته لمونځ وکړو اوس نبي علیه السلام ورته ګوري دی نبي علیه السلام ته چل ښودو په دې کې نبي علیه السلام هم لاړې اودس یې وکړو بیا په لمونځ باندې ودرېدو نو سره خوا کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم ولاړ دی په دې کې ابو طالب صاحب راغی چې یې کتل نبي علیه السلام ولاړ دی لمونځ کوي او زما زوی هم ورسره دی نو چې کله نبي علیه السلام سلام وګرځو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورسره دی چې کله حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل پلار ولیدو ابو طالب صاحب نو ډېر ویاړېدو چې یاره ما خو چې کوم دی د خپل پلار د مشورې نه بغیر ما اسلام راوړی ما ایمان قبول کړی دی او هسې نه اوس چې کوم دی ما ته څه ونه وایي نو پلار ورته اواز کوي چې بچې دې خوا راشه ورته وایي ته چې کوم دی سب کښېنې اوسه پاڅېده تا څه شروع کړي دي ورته وایي ستا چې کوم دی وراره دی او زما د تره زوی دی نبي علیه السلام ده ته الله رب العزت پیغمبري ورکړې ده نبوت یې ورکړی دی او ما پې چې کوم دی ایمان راوړی ستا د مشورې نه بغیر نو حضرت ابو طالب صاحب ورته ووایي چې بچې دا زما وراره دی او ستا تره زوی دا ما سره وړوکول نه چې کوم دی پاتې شوی دی بچې ته چې کوم دی د خبره اوره د خبره منه نو دی به چې کوم دی تا په غلطه په لار نه بوځي نو بیا نبی علیه السلام چې دا الفاظ واورېده نبی علیه السلام را پاسېدو او خپل تره ته چې کوم دی دا اسلام دعوت ورکوي چې الله رب العزت ما ته نبوت راکړو پیغمبري راکړه او ته چې کوم دی اسلام راوړه ابو طالب صاحب ورته وایي چې بچې زه چې کوم دی د خپل نیکه هغه دین نه پرېږدم په بهرحال ته چې کوم دا کار کې دا ته ښه کار کې او په دې کې بس چې کوم دی تا سره مدد کوم مطلب دا چې ستا دشمنان تا ته نقصان رسوي زه به ستا مدد کوم عزتمندو او بیا په 4 نمبر کې چې کوم دی په بالغانو کې په اول نمبر ایمان راوړونکي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی